تاسو ما هغه حد له بوزئ چې چېرته چې زه یا تاسو قتل کم او یا ځان ختم کم. ما مړ کا او دې دل چې دی دغه خطا نشي. که چېرې تاسو زه معاف نه کړم نو زما د ستاسو په سر قسمي بل ځل مې د دې تمانچې د ټولې ګولۍ که ستاسو ځیګر کې کوزې نه کړې بیا زما نوم مشر سرکار به نه وي. واده عذاب جوړ شوی دی. واده طنز پیغور کنزل جوړه شوه زما دپاره. که زما په وس کې وی که نه که زما په وس کې وی نو مارې ته به هم نن دلته نه وي. زه خوشحاله وم یاسمین سره. ما خو صرف دا تپوس کو په دې حویلې کې چې دا کمې ډزې شروع شوې د دې انجام به څه مرګ د چا؟ د هرې هغه ښځې څوک چې ما تپوس لپاره خپلې کمرې ته بوځي او د هغې اصل مقصد زما زړه کې شک پیدا کول وي. نن صرف تاسو رخصتیو کې بیا چې تاسو زما ځانم غواړئ نو زه به انکار نه کوم. ستا ژوند ډېر قیمتي دی وړې. ما ته خپل عزت دومره لوی قیمت نه دی پکار. بس یو وړه غوندې قرباني پکار ده. کومه؟ دې ځل د قومي اسمبلۍ په کرسۍ باندې د روډ جان پسې ما کېنوه. Excuse me? Any problem? जी माता बिलाल वही. بلال خانو ته بلال زما خزي پسې لګېدلې. دلته بچیس کی کدن نزي څنګه چې ستا خوښوي. ما پتن درول خپل مرزي راته وایا. دلته یې راغواړه. I'm sorry. ما معاف کا. پته نشته چې هغه وخت مالا غوسه ولې راغله. معاف مې کا. سوري درته ویم که نه. زه راځه دننه ځو چې اسکو. سوري خو ماته کول پکار دي. نو بیا کوه. ولې وکمه چې کوم وخت کې ته هغه بې زبانه واښه وهل نو ما په زړه کې تا ته سوري کړې وه. نو ټیک ده بیا وکړه څه عذاب به راشي. وکړه شاباش بیا. I'm all yours. پهله ته واده وکړه چې ته به ما ته هم سوري کې. سوري او ما ستانه مخکې سوري وکړه او ما وګټله. هو چې داسې ده نو نه به زه سوري ویم او نه به چیس کمه. یاره داسې څنګه؟ موږ به دلته چیم څکو او څه به خورو. پلیز آفټر یو. جی ویا مسز شهاب سبسکی. زهر. گریٹ. ایکسکیوز می یار. जी सेबा. داسې وکړه چې یو ښه کوالټۍ زهر راوړه او یو کوچله راوړه. هغه لیونو سپوتې نه اچوي. که ډایټ کې وي نو ډېره به ښایي. دا څه ګنده خبرې کوې ته. تاسو پلیز 2 مزېدارې چای راوړئ. जी यस मैम. مهرباني. دا ډایټ کوچلا سوي زهر سوي. ما خو ګپ لګاو. نو زه کم سیریس وم. ښه که اوس ته اجازتې نو
زه واشروم ته تللی شم. او که زه اجازت در نه کومه نو هیڅ نه، بس زه مجبورن یک توبه ورشه. زه راځم. دا چاته ګورې ته؟ څوک ده؟ یو منټ کې راځم. اوکې. څنګه یې مایري؟ بلال ته دلته سکے؟ زه خو د کراچۍ نه روان یم. ته چېرته ځې؟ مونږ هم د کراچۍ نه کور ته روان یو. مایري تا مالا د لومبنۍ خبرې جواب رانه کو. کم یو؟ همدغه چې څنګه یې ته د پیرانو کور کې خوشحاله یې که نه؟ او زه ډېره خوشحاله یم. شهاب زما ډېر خیال ساتي. ما خو ویل چې خو زه پرېږده، دا ووایي چې خواښې دې څنګه ده؟ هغه هم ډېره ښه ده. اول دې رښتیا وویل او اوس دروغ وی. ګوره بلال څه چې مخکې شوي و هغه ټوله غلط فهمي وه. زما ته اوس هېڅ ګیله نشته دی. ته ما هغه خبره هېره که. اسې هم ستا کال نه ټوله مسله جوړه شوې وه. تا ته زما په فون باندې څومره ګډبډ جوړ شو، خو تا ته لږ غونته کې احساس نشته چې ستا په وجه زما په ژوند کې څونه ګډبډ شو؟ څه مطلب؟ ایکسکیوز می، any problem؟ جی ما ته بلال وای. بلال خانو ته بلال زما خزي پسې لګېدلې. ما غوټو کې کولی کینا موږ سره چې اوس کا. تھینک یو. بیا به شي. د خدای په امان. دا ستا رنګ ولې زیړ شو؟ آمد زدرم دوش بوته زمزم سازه. نن د فاطمه او د شهاب واده دی. زه به درشمه. سرتاو بقدم غارت ہوش همنا دے. تاسو ما داسې نظر انداز کولی نه شئ. کله چې زمونږ د دواړو په نظر کې مخکینی او د انداز پاتې نشو نو بیا د نظر انداز کولو شکایت نه تعالی په کار دی نه مالا. تاسو بې وجه خبره سیوا کوئ. ما د تاسو نه معافي غوښتې ده که نه؟ اوس به مې ساه اخلي څه؟ ما څه اورېدل پرېږده چې واورم. ستا د زوی واده له به زه درشمه. شهاب زموږ د دواړو مینه ده او تا ته د دې خون بایولو حق دی. په ما باندې ټولو نه زیات حق د ستاسو دی. زه بس دی نوره د غوسه موسه ختمه کړې او راځئ زما سره د واده په تیاریانو کې مدد وکړئ. تا ته هم د چا د مدد ضرورت شته. ته خو مشر سرکار یې. ښځه بس نوره دا پیغورونه راکول پرېږدی. نن د خوشحالۍ ورځ ده او زه دا غواړم چې موږ خپل ماشومانو له دومره لوی لوی تحفې ورکړو چې دا ورځ د هغوی دپاره همیشه لپاره یادګاره پاتې شي. صفا خبره کوه. خپلې ورورې ته څه لاټي ورکول اراده ده ستا؟ نه هاتي خو نه، خو ما دا سوچ کو چې
ولې نه چې نن نه فاطمه ته د مشر سرکار دا کرسي وسپارم. تاسو څه خیال دی؟ یعنی زه به شهاب له خپل سیټ ورکوم. نه شهاب له نه، سکندر لالچی له. دا څه بکواس کوې ته؟ ما د هغوی سره واده کړې ده. ستا دا واده خو زما په ژوندانه پوره کېدی نشي. ویم چې زما د مرګ نه پس به مغه ته دا عزت میلاو نشي. د خپلې لور واده کوي او که هغه خرڅوي. چې څنګه شهاب په سیاست د پوهېدلو قابل جوړ شي نو لالاجي به خپل سیټ پرېږدي. تاسو بس صرف دومره وکړئ. نن به په ډک محفل کې ستا د رور د فرمایش او خبرې داسې جواب ورکومه چې ټول عمر به یې یاد ساتي. زه ستا د زوی واده کې ګوره څنګه شرکت کومه. वीरज़ादा शहाब, ته په ما شک کې د څه خبرې؟ ما او بلال باره کې هیڅ شک نه کوم. بیا خاموشه ولې یې؟ ته زما په خاموشۍ شک کې؟ نه شهاب، زما په تا صرف یقین دی، هیڅ شک نه. خو د دې خاموشۍ خو به څه وجه وي؟ هغه ځکه چې ترنګ ساعت له به موږ حویلۍ ته ورسو. هلته یوه نوې ناوې زما په انتظار ده. د مشر سرکار په قربانګاه کې به زما د قربانۍ ټولې تیارۍ مکملې شوي. ځکه ما نه بیا تپوس ونه کړي چې زما د خاموشۍ وجه څه ده. فاطمه د واده نه پس به ته ما سره تعلق ختم کې؟ دغه حویلۍ کې ټول تعلقات د مشر سرکار په حکم جوړیږي او ختمیږي. موږ به په پټه ملاویږو. څنګه چې ستا پر راتلو ما د یاسمین سره تعلقات ختم کړل، دغه شان د فاطمې پر راتلو به زه ستا نه جدا کېږم. او زما په خیال موږ له به دا ښیي چې موږ دا حقیقت تسلیم کړو. ته څه غواړې؟ خاموشي. बतूला, सोहरा, चरते तاسو ټول؟ जी बीबी जी. زما دا سامان د شهاب په کمره کې کېده. ښه. زر واپس راشه، نورم ډیر کارونه دي. जी. ورځه. تا ته اوس کار کولو څه ضرورت دی فاطمه؟ مونږ کړه د دومره ډېرې نوکرانې د لوی اختر له قربانو لپاره دي څه؟ ما ټول سامان روړو. د واده کپڑے په گاډي کې دي. امی ابو به ماښامه پورې راشي. شهاب به کله پورې راشي؟ راوبرسي تر ماښامه پورې. نکاح به څوک تړي؟ پیر صاحب نور څوک؟ په مشر سرکار خپل نکاح وتړه، ډېره برکتي به وي. کوماله دا حکم مې نو ما به ډېر مخکې ستا نکاح چېرته په پاگلخانې کې چا سره کړې وه. مشر سرکار
د حکم باندې مجوړوا په اصل کې پتا کې دومره همت نشتا چې امنه بیبي په پاگل خانه ته ولېږي ولې چې تیاریږي یریږي چې ستاره زړه کولاونه کما بکواس مکو نن د خوشاله ورځې زه تعالی څه تکلیف نه درکول غواړم زه ورکیږه د دې ځای نه ورشه تیار شه شابه مونږ بس تیاری کوو د لټې کفن به واغوندو او لکه د مړي به ناست یو تیاری خو به تاسو خلک کوئ بیبي امني سوځې مه دعاګانې وکړې دا څنګه خبرې کوې ته د دې بدبختي خو به دوه هم د خیرو په شان دې لګي ځه نه ده پکار ستا دعا ځه نه اوس خو به زه دعا ورکوم نالي به ځم الله دې وکړي خو الله دې ونه کړي دا څنګه دعا ده مونږ خو په ډوله پوه نه شو چې چاته مې وکړه که نه هغه به په خپله پوه شي یاره زما په دعاګانو به تاسو خلک څه پوه شئ حق د امینې بیبیم دماغ بالکل ختم دی کم چې حسد کوي که نه د هغوی هم دک کهلي راځه ته ورشه تیاره شه زه به خپله نه تیارېږم او نه به ما بل څوک تیاروي نن به تاسو ما په خپلو لاسو ناوې جوړوې لیونې نن خو به ته د مایرې او د یاسمین په لاسو کې تیارېږي بیا خو به نورم خوند وکړي راځه زر آرام خواره مړه شوي چې کله دا مشر سرکار پیدا شوی وه ځکه خو دا هر وخت په شیطانتوب کې بوخت دی مجال دی که دا چېرې یو ساعت هم څوک په سکون پرېږدي غلی کښېنه په ارام یې مونځ کولو ته پرېږده ما تا ته هېڅ هم نه دي ویلي ته د کار سره کار ساته ستا په چغ چغ زما توجه اخوا دېخوا کېږي د نیکو بندیانو دا کارونه نه چې د مونځ په وخت د نورو خبرې اوري چې دومره په تیزه لګیا نو توجه خو به خوا کېږي که نه زه خپل غم بیانولو له راغلم خو تاسو خو پخپله څه وشو مشري سرکار حکم راکړو چې د فاطمه ناوې جوړولو ذمہواري زما ده د زرو پلیتو ښځو روح شامل دی په دې جادوګره ښځه کې ډېره جوره ځي ډېره جوره د روح پورې بنده زخمي کوي زما په روح څه نه کېږي بیبي ما سره بس دا فکر دی چې که په تیارۍ کې ما نه څه غلطي وشوه نو یو بله هنګامه به جوړه شي دا خو به تو خامخا کې دا د دې کور رسم دی چې کله نوې ناوې راځي نو اولنۍ ښځه یې هغه تیاروي موږ دواړو خو هم مشره سرکار پیر جلال له ناوې کړې وه یاد دي دې امینې هر څه مې یاد دي په هغه وخت مې زړه غوښتل چې د کجلو سلۍ ګرم کم او د دې مشر سرکار په دې سترګو کې ووم او د میک اپ پزې د هغې په ټول وجود مې تیزابه چولې وې خپې د نکریزو پزې ولا په سکروټو کېدم ستا په دماغو کې مدا وه که نه نسیمې دا ټولې د پیغلتوب خبرې دي چې کله خفګان او انتقامي ته په خپله معامله کې داسې زما کوه یاسمین بیبي زه داسې هیڅ سوچ نه کوم چې فاطمه وسوځوم یا تی انتقام واخلم ما سره خدا فکر دی چې که ما نه چېرته څه غلطي وشوه نو بېعزتي به دې کېږي نور به څه زه لاړه شه او کېدونکي مشر سرکار تیاره که او د بېعزتۍ دپاره تیاره اوسه داسې هیڅ هم نشته او مایره به هم تا سره وي د مشري سرکار حکم دی چې تر څو چې شهاب او مایره دلته رارسي فاطمه ناوې جوړه شوي دې دپاره چې د مایرې زړه ټک وچوي او مشر سرکار ته سکون میلاو شي دا ښځه بلا د بلا خامار دی خامار
चिड़ुन्सी ब्यावर लवर कड़ी पसमंदर की गुपी चेत बुलबुल वजरी वले औपरी कवि हंसे हम कह दे बागीचा के गजरों की दाऊस बनी तार पटकड़े वावरा चेदा का मुख बुलांदे खबर जोड़शी आखिरी जल खुरा दो गोरा दहा मुख बुलांदे दुड़वालुजी वियवा पिंजरा यवा मरग दलता यो पिंजरा के डेर मरग माँ खाम रागले नौचे शपम पसरा मायरी 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 गाड़ी की गिरा मायरी दरवाजा खुलो का सो शू डॉक्टर साहब डोंट वरी अखोस टिक दा खो डॉक्टर साहब शिवी से दी डिप्रेशन او ډیر زیات ډیپریشن تاسو نه چې څومره کېږي د خپلې ښځې خیال وساتئ کني نو دا ډیپریشن نه صرف ستاسو ښځې دپاره بلکې ستاسو راتلونکي ماشوم دپاره هم خطرناک ثابتېدی شي ماشوم یس شي از پریګننټ اوس دا تپوسونه کې چې زه چېرته یم زه دومره هم کمکړه نه یم چې د کورو د هسپتال په کمره کې فرق ونه کړی شم مونږ هسپتال کې یو که نه او څه شوي په ما ووایم ته ووایه که نه څه شوي نه هیڅ نه بس تا بلډ پریشر لږ لو شوی و ټیک به شي لږ ریسټ وکړو نو بیا به لاړ شو ah
ولې خدای خبر چې څه وشو لالا جی فون نه ملاویږي تاسو وګورئ چې ته خراب خو نه دی فون خو بالکل ټیک ټاک دی راته ښکاري چې ستا وینه خرابه شوې ده ما ته ښکار چې شاب په دې کې فرق راغی نه لالا جی داسې هیڅ خبره نشته را بشي راغلی خو دا ویلې په اور کې لیدلی شوی دی بیا یکدم چېرته غیب شو زوم دې سوچونو پریشانه کړی یم ته پریشانه یې او زه پښیمانه یم پته نشته چې ستا په خبرو کې څنګه رالم او دلته خپلې بېعزتۍ ته رالم صفا وایه وړې چې څه خبره ده اوس مې نور مه بېعزته کوه الله دې هغه وخت راوستو نه مخکې ماله مرګ راکړي لالا جي چې زه ستاسو بېعزتي کوم نو بیا ستا زوی کوي لګیا دی څو زما پوره خاندان یې په خپل کور کې نولي وو فاطمه ناوې شوې ناسته ده او دی فون نه اوچتوي دا څه ټوکې دي زه خو بالکل په هېڅ نه پوهېږم خو زه په هر څه پوه شوم هغه به اوس نه راځي هغه چې څه کولو ویې کړل چا څه کړي دي رورا روجانه اسلام د شهاب ذکر هم کولو هم د هغه انتظار کوو انتظار د مرګ نم درون ثابتېدی شي او ستا درونوالي دپاره چې لږ شیان کم شي که نه نو تا سره به یو بازي لوبېږم ته کمرې ته لاړ شه زه درځمه جی ښه ده جی شهاب چرته دی هم ته خبرې که چې څوک چرته دي څه کوي ما ته څه پته ده هم تاسو به چېرته پټ کړي هغه ما ته څه ضرورت دی د هغه تختولو مړی کمال کې ته هغه به راشي فکر ولې کې ته ځه د خپل انګور سینګار وکړه زه ستا ورور سره یو څو لاسه لوبه کوم یس ډاکټر زه تا سره ضروري خبره کول غواړم کینئ پلیز Are you sure? صبر کې دا تاسو چې سویری دي دا رښتیا دي ریپورټس راغلي دي تاسو یې خپل وګورئ تاسو څه پریشان ښکارئ نه داسې څه خبره نه ده ولې ستاسو د دواړو لا واده نه دی شوی ولې همدغه یوه وجه د پریشانۍ سوري خو چې څنګه تاسو پریشان یې نو ما ته داسې ولګېدو ووایي چې بل چېرته نه واخلم پلیز تاسو بهر کاونټر نه واخلئ زما یقین نه دی چې دا واده به وشي ما ته خو ښکاري چې څه مسله شوې ده هیڅ مسله نشته تاسو بس په آرام کښېنئ ولې کښېنم زه خو به ولاړ یم موږ له د څه خبرې سزا راکوې نه د واده زلمې نه یې پلار نه یې مور او نور به یې څه کې چې ستا هغه پلار هم غیب دی او موږ جنجال به د مفتو مبارکۍ اخلو ته دننه لاړه شه اوده شه چې کله د نکاح وخت شي نو تا ته به آواز وکړو یاره ته خو ماله چوټي راکېښو د نورو خلکو څه قصور دی د هغوی سزا به کله معاف کې تاسو بس مونږ هم معاف کې باقي هر څه ټیک دي چې کله نه راغلي هم بنګېږې بیبي تاسو دننه ځئ تاسو ته د آرام ضرورت دی نه اوس خو به زه هم دلته یم د دې دواړو
د پریشانیانو نه به مزه اخلمه. مونږ ته هیڅ پریشانی نشته پوه شوې تاسو. نو بیا دا چغې سره واخې زمونږ د ټولو په شانتي غلي کېنه. ټول چپ دي ستا نه علاوه تم لږه خاموشه شه. ولې خاموشه شم؟ څه جنازه ده څه چې خاموشه شم؟ اخې د واده کور دی. یاسمین زه لاړه شه تم بل راوړه. نن زما د ناویتوب سندرو ویلو ته زړه شوی دی. زه لاړه شه تم بل راوړه. بیبي چې زلمی راشي نو سندرې به وې که نه؟ یو بجه شوه پته نشته شهاب څه شو. ما ته رایاد شو د واده زلمی خو راغلی او د ور نه بیرته واپس لاړو. زه د خیره ټول خپلو کورونو ته واپس ځئ. د پیرزاده شهاب د واده نن هیڅ موډ نشته. اوس تاسو چپ کېږئ که نه که آواز که مشره سرکار ته مشره یاره مشره خو به چېرته په ګوټ کې ټیټې سترګې ناستی. داسې ښکاري چې زوی یې په آخري وخت واده نه انکار وکړو. چرته یې؟ دربار کې مشر سرکار تاسو حکم کوئ. پیر شهاب چرته دی؟ دلته خو نشته مشر سرکار. په حویلی کې هم نشته. ما دپاره څه حکم دی؟ وی لټوه په یوه ګینټه کې دننه هغوی حویلی ته راوستل ضروري دي. ستاسو حکم په سر سترګو سرکار. خبره اوره دغه مینیجر کرم معلومات وکړه چې ریال ته خو نه دی پټ شوی. ماهرې آرام سره تا ته څه ضرورت و چې زما په غیر موجودګۍ کې پاسېدې؟ ها زه پوه نه شوم. لا اوس په دې هم زه په دې هر څه پوهیم ماهرې. زه ټیک یم شهاب ته پریشانه کېږم. زه پریشانه کېږم نه؟ زه څنګه نه پریشانه کېږم؟ که اوس تا هلته را پرېوتې وي نو د دې ذموار به څوک و؟ اوس خو به ماله په خپله ذمواري اوچتول وي. تاله نه مونږ له اوس تلل پکار دي. هغوی به بې صبرۍ سره ستا انتظار کوي. چې څوک انتظار کوي که نه نو پرېږده چې انتظار کوي. زه تا سره خبرې کوم. ویلو له څه پاتې دي څه؟ بیا زروایا. ماهرې آرام سره ولې دومره کیرلیس کېږي؟ ها ستا داسې بې احتیاطي زموږ د ماشوم دپاره نقصان دی. څه ویل تا؟ او ماهرې د مور جوړېدو والی. شی او مات ستاسو خیال چې ته دومره ښه لوبغاړی ته ما دلته لوبې کول نه راغوستې. روزانه تاسو خو ډېر تیز او ډېر ښه لوبغاړی یې. نو بیا داسې بد چلونه ولې کوې ته؟ جی ما دلته ته شطرنج لوبول نه راغوستې. آخري ځل په ورلو مې راغوستې. که پوه شې نو ښه خبره ده، که نه پوهېږه نو بده به وي. زه څه پوه نه شوم.
د دې مطلب دی چې تا سره کولو پوره کولو خبره کول پکار ده. تا بیا مشر سرکار ما پسې لګولې ده. روزانه د مشر سرکار د خواهشونو الزام په ما مه لګوې. تا ته زما په مخ بېوقوف لیکلی ښکاري. ما ستا په شان خلکو سره ټول عمر لوبې کړي دي. ته د خپلې خور وړاندې دا څه فرمایشونه کې راکې؟ ما خو هېڅ فرمایش نه دی کړی. نو بیا ولې مشر سرکار ته الهام شوی دی چې راتلونکي الیکشن کې زه خپل سیټ ته د لور واده کول غواړې که خرڅې؟ تاسو غلط پوه شوي روزانه. ته زما را طاقت غلط اندازه لګې. په کولو غوږونو وورته. کله پورې چې زه ژوند یم زه به یې سملی ته ځمه. کله چې زه مړ شمه ته پوه شه او شهاب پیشه. اوس که مشر سرکار ستا په وینا باندې له دې خواهش اظهار وکړو نو زه به هغې ته هېڅ نه ویمه، خو تا به پرې نه دمه. ته د خپلې لور واده کې شا ډوله واچوه. زما خیال ته چې څه ډېر غټ ګډوډ وشو، ځکه خو شهاب مایره ځان سره که وتښتېدو. اوس موږ دې دلته وتښتو؟ دغه وینا کول غواړې ته؟ او جی ډېر عزت وشو زمونږه. شهاب به نه راځي. هغه راځي که نه راځي موږ به اوس د دې حویلې نه نځو. شرم وکړه، ولې ځان سره زمم د عزت دشمنه جوړېږي؟ ابو زر اختیا وایم. بکواس کې ته خبردار کتا د چا په وړاندې دا دروغ بیا ووي. زما شهاب پکار دی او تاسو وی راولئ مالا. پوه شوې تاسو؟ مونږ ته دا خبره په ټول پکار دی. ولې پټکو؟ تر کومه به پټو؟ ما سره باس مه کوه مایرې. ما ته صرف دا ووایه چې دا وخت ته به په دې خبره کې زما مرسته کې او که نه. هیڅ چارې نه.